زمانې سره چې سمزي بیا به سمزي او په طاقت کې د پیسو زی بیا به روزي. نن د پښتو ادبي مرکز پام شنګلې لاړخه د ځوان شاعر فرحت عباس د کتاب رد د مخکتنې په مناسبت سره مشاعره وشوه چې پکې ګڼ شمېر شاعرانو ګډون کړی و. عزیز منیروال ته د دغه غونډې د صدارت څوکۍ ورکړل شوې وه په داسې حال کې چې انسپکټر بازظاهر د مشاعرې مشر میلمه و. یاد ولرئ چې په دې مشاعره کې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه شاعرانو ګډون کړی و. عقاب بونیری، کیسر منیروال، انور منیروال، شیرشاه ابشار، عطاالله غزل، گلزار موسم او نور ډیر شاعران شامل وو. باید یاد ولرئ شي چې په پښتو ادب کې د کتاب مخکتنه د هر کتاب په اهمیت، مقصد او پوهېدو لپاره ډیره مهمه ده. دا نه یوازې د لوستونکي لپاره لارښود وي بلکې د کتاب د لیکوال فکر او اراده هم په ډاګه کوي. نوموړي شاعر عزیز منیروال ویل چې پښتو زمونږ مورنۍ ژبه ده او د هر پښتون د حق جوړیږي د خپل ژبې د پرمختګ لپاره کار وکړي. هغوی زیاته کړه چې سوچه پښتو په کورونو کې زنانه سندرغاړي او شاعران وایي او لیکي او کتابونه پکې چاپوي. دا غي په ګډون په دې لازمي دی چې یو خو به کتاب سره نسبت جوړ شي. کتاب نه لري شوي دي ټول چې کوم دی نو دا فیسبوک کوي دا کوي که نه نو د کتاب اهمیت دغه په دغه کې پته نه لګي خو لکه کتابونه اوس چې کوم دی نو نه ګوري نه اوري نو بهرحال د دې دپاره راوستل پکاري چې ای کتاب سره مینه پیدا شي. په دې موقع د کتاب لیکونکي فرحت عباس د راغلو میلمنو مننه وکړه او پښتو ادبي مرکز شنګلې د ادبي هلو ځلو جاري ساتلو لپاره یې پوخ عزم وکړو. رد خو د اصل کې کتاب چې کوم دی په دې کې زیاتره شاعري چې دغه مزاحمتي شاعري ده بل د پښتون وطن چې کوم موجوده صورتحال دی اورال نو هغې کې چې څومره ستونزې دي څومره مسلې دي هغه ټولې سیاسي مسلې دي. دې کې تقریبا چې دغه څیزونه دي چې سیاسي څومره چې موږ ته په ټولنه کې مسلې دي هغه که د هر چا طرف نه دي دغه بدامني ده دهشتګردي ده زموږ وسایل دي د هغې استحصال کېږي دغه مختلف څیزونه چې دغه رد چې دی هغه بس دغه کوم څیزونه چې زموږ احساس چې دی هغه را لړزولې دی بس هغه مونږ په شعر کې لیکل دي. نو ادیب یا شاعر د ژبې، روایات او د ثقافت د محفوظ ساتلو لپاره ځان قوم ته او ژبې ته وقف کړی وي. باید د ثقافتي ادارو لخوا دوی ته وظیفه مقرر کړی شي. اویس یوسفزی، سنو پښتونخوا، شانګله.